اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تختې نمبر 2 مرکبات دا زموږ شروع مونږ پکې ویلی او سبق یو دوه کرلې پکې ویلی مخکې ځو مخکې نور یو څو ټکي وایو. کاف با دا دی کاف با دا دی کاف با کاف او با دا یو ځای شوي دا کاف دی کاف دا چې کومه حصه ده دا دی کاف 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 داسې لیکلی کېږي کاف او دا چې کومه حصه ده دا ده با با دا دواړه دې نه جوړ شوی دی کاف با کاف با کاف الف کاف الف دا والا حصہ داسې تو شوی چې برا الف طرف ته تللی دا کاف دی کاف دې ځای پورې دا والا چې کومه حصه ده دا دی الف الف دې نه جوړ شوی کاف الف کاف الف په دوه قسمه لیکلی کېږي یو دا قسم دی بل قسم داسې دی دا حصہ کاف دی کاف داسې دې ځای پورې دا دی الف دې نه جوړ شوی کاف الف کاف الف بیا ورپسې دی با کاف تا با کاف تا درې ټکي یو ځای شوي دي لومبی با کاف تا د څه شي جوړ شوی با کاف تا دا با ده با دا حصہ دا کاف دی کاف دا حصہ چې کومه ده دا ده تا نو جوړ شوی با کاف تا با کاف تا ورپسې دی تا کاف سا سا مجموعه داسې ده یو مکمل جمله ترې نه جوړه شوې ده تا کاف سا دا ده تا کاف سا د دوهرای دپاره یې لیکلي یو کرله کې با تا سا نون او یا دی په دې دویمه تختې کې د دې دپاره راوستي دي چې دا کله یو استاد یو معلم ښي نو دا به ورسره مثالونه ورکوي مطلب ماشوم نه به تپوس کوي چې دا یو ځای شوي دي دا ته جوړ شوی دا ټکي مطلب دا ټکي یو ځای شوي دا ته نه جوړ شوي دي لنډ به ورته یو مثال ورکوي نو منځ کې پکې مفردات هم راوستي دي چې طالب علم ته لنډ مثال ورکوي چې دا ټکی یو ځای شوی دی د دې سره مطلب با
یو ځای شوې ده د تا سره نو با ته جوړ شوی دی، یا یو ځای شوې ده د ها سره ها سره، نو مجموعه څه شوه؟ یا ها. دا بیل بیل مفردات دی په دې تختې نمبر 2 کې دې دپاره راوستي دي چې استاد یو طالب علم ته یو شاګرد ته لنډ مثال ورکوي چې دا شابه دا دواړه یو ځای کا دا ترېنه جوړېږي، بیا به طالب علم ته پکې په دې کې اساني وي، شاګرد ته پکې اسانتیا وي، نو دا شاګرد ته اسان وي په ویلو کې او هغه ترېنه لنډ مثال اخیستی شي.